امدغه رنګ د ختم نبوت په توفیل باندې او په برکت باندې او په فیضان باندې دغه امت ته دا اعزاز هم حاصل دی چې څومره آسماني کتابونه او صحیفې او رب کریم انبیاء او رسول ته عطا کړي دي په دې ټولو باندې صرف د دغه امت ایمان دی بل څوک دغه اعزاز کې شامل نه دی او ایتسیو امت لرا اگر چې د هغه نبی او رسول په دور کې علیه الصلاۃ والسلام هغه امت ته الله کریم د دین مکمل احکامات د هغوی د دور مطابق عطا کړي دي خو یو امت ته دا نه دي فرمایلی چې الیوم اکملت لکم دینکم دا دغه امت اعزاز دی هاغه امت چې شناخت دا ختم نبوت والا کلمه ده ته جاب جبه په دې اقرار سره په دغه کلمې سره لنده ده او په دې زړه کې چې ده دا د ختم نبوت کلمه چې دا نقش ده تصدیق سره لا اله الا الله محمد رسول الله د محبوب صلی الله علیه وسلم نه وړاندې چې څومره هم انبیاء او رسول الله کریم علیه الصلاۃ والسلام الله کریم را لیږلي دي یو نبی او رسول هم دا نه دی ویلي چې زه خاتم النبیین یم یو نبی هم دا نه دی ویلي چې ما ته کوم صحیفه ما ته کوم کتاب الله کریم عطا کړی دی دا آخري کتاب او دا د ټولو تیر شوو کتابونو ناسخ کتاب دی او یو نبی او رسول هم دا نه دی ویلي چې زما شریعت چې دی زه چې د کوم شریعت حکم کوم آخري شریعت یو هم دا نه دی ویلي ولې ځکه چې هغوی لره الله کریم دا علم عطا کړی چې نبوت او رسالت په تاسې تمام نه دی نبوت و رسالت خو زما محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تمام دی ځکه چې الله کریم په واضح کړیو چې دا تاسو لمه کم کتاب دا تاسو لمه چې کم صحیفه عطا کړی دا د آخري کتاب نه دی دا ناسخ کتاب نه دی دا تاسو چې کم د شریعت حکم کوي او دغه شریعت پیروي کوي دا آخري شریعت نه دی بلکې هر نبی او هر رسول نامه هم تاو ماته نه ده معلومه نه الله کریم ښودلې ده او نه محبوب صلی الله علیه وسلم د هغې نوم مبارک مونږ ته ښودلی دی ولې څه حکمت دی پکې چې نه دی ښودلی شوی علما فرمایي چې ځکه نه دی ښودلی شوی چې خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تشریف راوړي انبیاء او رسول ټول پر حق دي زموږ ایمان دی زموږ ایمان هغه وخت پورې تکمیل ته نشي رسیدی کامل نشي چې موږ د الله کریم ټول انبیاء او رسول چې بر حق دي په هغې باندې ایمان راونړو که یو کس په ټولو باندې ایمان راوړي او په یو نه راوړي د مؤمن نه دی د مسلم نه دی خو تاسو ګورئ چرته د یو نبی او د یو رسول فرمانات مبارک د هغوی
احادیث مبارک محفوظ دی نه چرته د هغوی سنت مبارک محفوظ دی نه چرته د هغوی شجره نسب محفوظه ده نه ده چرته د هغې د خاندان احوال چې هغه محفوظ دي نه دي چرته د هغوی شریعت مبارک چې و هغه محفوظ دی نه دی چرته چې د هغوی ملګري حضرات صحابه د هر رسول د هر نبی او د هغوی ازواج مطهرات د هغوی تعارف او ذکر شته نشته دا ولې څه حکمت دی حکمت پکې دا دی چې د هر نبی او د هر رسول علیه الصلاة والسلام بعثت مبارک چې دی یو خاص قام ته شوی دی یا یو خاص قبیلې ته شوی دی یا یو خاص مقام ته شوی دی او یا یو خاص وخت دپاره شوی دی ځکه الله کریم یو شی هم محفوظ ساتلی نه دی او د نامحفوظ نه ساتلو یو وجه دا ده چې ټولو نه آخر کې ټولو نه آخر کې چې د هغه صفاتي نوم مبارک هم الاخر دی اب تشریف روړي چې د هغه راتګ یو قوم ته نه دی یوې علاقې ته نه دی مخصوص وخت دپاره نه دی بلکې د هغه راتګ تمام عالم انس و جن لره دی بلکې د هغې راتګ خبرداری او د هغې دا ذکر مبارک کله چې څه نه هم د هغوی ذکر مبارک موجود و څوک صلی الله علیه وسلم شاید فرمائی كنت اول النبیین فی الخلق فاعتبار تخلیق سرا یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول انبیاء کې لومبی یم په دغه اعتبار سره یو صفاتی نوم مبارک څه دی الاول ټولو نه آخره کې بعثت کیږي نو په هغه اعتبار سره یو صفاتی نوم دی الاخر نو هغه ذات هغه هستی هذا محبوبین سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الاول هم دے الاخر هم لا تسنو پیدا رب د یو شی تخلیق نو کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د نور نبوت تخلیق فرمائے نور نبوت پیدا کرے د چا نور نبوت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکا کا ارشاد فرمائی كنت اول النبیین فی الخلق زپا اعتبار د تخلیق سر ټول نړم بیم علماء فرمائی چی دلتا د تخلیق نه مراد نور نبوت د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او د تخلیق نه پس سلور والا عالم چې ګوري که هغه عالم ارواح دی که هغه عالم دنیا ده که عالم برزخ دی او که عالم آخرت دی یو نامه ورته په ټولو نامو باندې سرباله ښکاري
چا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بانی دارالعلوم دیوبند حجت اللہ فی الارض قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمہ اللہ ارشاد فرمائی چی اصل نبوت او اصل رسالت اد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او د نور انبیاء و رسول نبوت و رسالت دا د محبوب صلی اللہ علیہ وسلم د نور نبوت او د نبوت فرع دا لکه یو میوهداره ونه چی نو د هغه څو حصې وي یوه جړی یوه تنی نورې څانګې وي بیا پاڼې وي بیا میوه وي اصل یې څه دی اصل یې څه دی جړله که جړله وي تنه به جوړېږي چې جړله او تنه وي څانګې به جوړېږي او چې جړلې او تنه او څانګې وي پاڼې به راوځي او چې دا ټولې میوه به لګي. نو فرمای چې د محبوب صلی الله علیه وسلم مثال مبارک چې دی دې خبرې سره ځان پوه کوي چې د هغوی دا نبوت ذاتی دی. مثال څه ورکوي زمونږ تاسو خو دا ایمان دی چې د محبوب صلی الله علیه وسلم ثاني نشته د هغه مثال نشته نو څنګه بانی دارالعلوم دیوبند مثال ورکوي د هغوی د ذات مبارک خو دلته هم احتیاط دی مثال هغه ورکوي چې کم مثال رب کریم ورکړی دی هغه مثال ذکر کوي. څه مثال ورکوي الله پاک د محبوب صلی الله علیه وسلم صفات په مختلف آیتونو کې بیان فرمایلی دي. یو صفت دا دی سراجا منیرا. اهل عرب سراج هم د ډیوی لپاره استعمالی او سراج چې دی هغه نور دپاره آفتاب دپاره هم استعمالی. فرمای د محبوب صلی الله علیه وسلم مثال چې دی هغه آفتاب نبوت دی. څه شی دی؟ آفتاب نبوت دی د نبوت نور دی. فرمای دا ټول انبیاء او رسول د دې مثال د سپوږمۍ او د ستورو دی. د ټولو انبیاء او رسول مثال د سپوږمۍ او د ستورو دی. او تاسو ته ښه پته چې رڼا او برېښنا که د سپوږمۍ وي او رڼا او برېښنا که د ستوري وي دا رڼا او برېښنا هغې ته د څه نه میلاویږي؟ نور نه. څه نه میلاویږي؟ نور نه. نو محبوب صلی الله علیه وسلم ذات اقدس چې سراجا منیرا دی نو د هغوی نبوت ذاتی دی. د هغوی آفتاب نبوت سره الله کریم د عیسی علیه السلام نوالا تر آدم علیه السلام پورې څومره انبیاء او رسول دي د دې د نبوت او د رسالت چراغونه بل کړي دي. تاسو توجه دی خو نه وه اخوا ځکه په خبره پوه نه شوې. عرض دا دی چې د محبوب صلی الله علیه وسلم د نور نبوت نه الله پاک د غونډو انبیاء او رسول علیه السلام چراغونه د نبوت چې دي دا بل کړي. اوس پوه شوې؟ اوس دلته کې وګورئ ستوري رڼا د چا نه اخلي او سپوږمۍ رڼا د چا نه اخلي؟
نور نه. نو صفا شو خبره چې محبوب صلی الله علیه وسلم مثال الله فرمای سده سراجم منیرا. نو دا الله پاک محبوب صلی الله علیه وسلم نور نبوت چې ده اپټول انبیاء او رسول باندې په نبوت او رسالت عطا کولو سره تقسیم کړي دي. نو اصل سره نور دے، اصل سدے نور دے. امدغ رنگ آفتاب نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل دے. اور دا جملہ انبیاء و رسول دا نبوت و رسالت دا غی فرع. او بلا خبر سر فرمائی ستوری او میاشت رڼا چا نه اخلي؟ نور نه. نور چا نه اخلي؟ دا رڼا او دا حدت نور د چا نه اخلي؟ چا نه اخلي؟ نه اخلي. ځکه دا رڼا د ذاتي ده. دا رڼا د ذاتي ده. داسې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت هم ذاتی ده. او د جمله انبیاء او رسول نبوت او رسالت مبارک چې دا د محبوب صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت فرع ده. بل خبره چې څنګه عالم اسباب کې سپوږمۍ ستوري محتاج دي د نور د فیض، د نور د فیض. او نور چې دی دغه فیض کې د چا محتاجه نه